السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو رور کفیل احمد حقانی ستاسو په درون خدمت کې د سیرت مصطفی قدم به قدم پروګرام سره حاضر دی. قدرمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مونږه د نبی علیه السلام د نسب او د خاندان سره متعلقه یو څو خبرې اترې کړې وي. د نبی علیه السلام تعلق د قریشو سره دی. قریش د چا اولاد دی او قریش ته قریش ولی ویل کیږي؟ د دینه به مونږه د نننی پروګرام آغاز ان شاء الله العزیز کو. لومبنه خبره چې قریش د چا اولاد دی. علامه شیخ الحدیث محمد ادریس کاندلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی لیکلی دي چې قریش یا خو د فهر بن مالک اولاد دی. د فهر بن مالک اولاد ته قریش ویل کیږي ځکه چې دا قریش دا د فهر لقب دی. او دویم قول دا دی چې قریش دا د نضر بن کنانه اولاد ته ویل کیږي. علامه شیخ الحدیث محمد ادریس کاندلوی رحمت الله علیه هم او علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه هم دوانو د دې خبره وضاحت کړي دي چې په دې دوو اقوالو کې دویم قول چې قریش د نضر بن کنانه د اولاد نوم دی دا راجح دی. د اکثر محققین قول دا دی چې قریش د نضر بن کنانه اولاد ته ویل کیږي او د هغه وجه دا ده چې د بعضی مرفوع احادیثونو د دې تایید کیږي. دویمه خبره چې قریش ته قریش ولی ویل کیږي، وجه د تسمیه د قریش صدا دا قریش د دوی لقب ولی ګرځیدل دي. مورخین حضراتو د دې مختلف وجه بیان کړی دي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې په دې باندې ډېر ښکلی بحث کړی دی او مختلف اقوال نقل کړي دي. په هغې کې یو قول دا دی چې قریش دا چې د قریشو لقب ګرځېدلی دی دا د قصی بن کلاب د وجې نه ګرځېدلی دی. د قصی ابن کلاب نه مخکې به قریشو ته بنو نظر ویل کېده، د نظر بچی. د قصی ابن کلاب په زمانه کې د دوی لقب قریش وګرځېده او وجه د هغې دا شوه چې د قصی ابن کلاب په زمانه کې چې قصی وکتل قریش دا د حرم نه غیر چاپیره منتشر شوي وو، خواره واره شوي او د یو خاندان منتشر کېدل دا کمزوري پیدا کوي چې یو خاندان په یو ځای کې راجم وي نو په ده کې قوت زیات وي او کله چې په خاندان کې انتشار راشي یو کورنۍ یو خوا لاړه شي یو بل خوا لاړه شي یو بل خوا لاړه شي ظاهره ده په خاندان کې کمزوري راځي. قصی ابن کلاب دا خبره محسوس کړله او خواره شوي خاندانونه ټول په حرم شریف کې راجمع کړل. د قریشو د خاندانونو د دې راجمع کولو د وجې نه قصی ابن کلاب ته مجمع وی. د مجمع معنی دا راجمع کوونکی او یو شاعر په شعر کې دې خبرې ته اشاره هم کړې ده چې ابوکم قصی کان یدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر.
نو د قصي ابن کلاب د وجنه قریش دا په حرم شریف کې راجمع شو. بیا دې راجمع کېدو ته په عربی ژبه کې تقرش وایي. د تقرش معنی ده التجمع بعد التفرق، د منتشر کېدو نه وروسته راجمع کېدل، چې څه خلک خواره واره شي منتشر شي او د خواره واره او د منتشر کېدو نه وروسته بیا یو ځای کې راجمع شي، نو دې راجمع کېدو ته تقرش وایي. چونکې قریش د منتشر کېدو نه وروسته د قصي ابن کلاب په واسطه باندې په حرم شریف کې راجمع شو، نو د دې راجمع کېدو د وجه نه دې ته قریش وویلی شو. ځکه چې راجمع کېدو ته تقرش وایي، نه تقرش نه قریش نوم واخیستلی شو. دا یو وجه تسمیه شوله. دویمه وجه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا نقل کړی ده چې قریش د تقریش نه دی، او د تقریش معنی ده تفتیش. تفتیش تتبع او تلاش کولو ته ویل کیږي. نو قریش د تقریش نه اخسته شوی دی. بیا د تقریش نه د قریش نوم څنګه واخیستل شو، د قریشو لقب وګرځیده. نو د قریشو پلار یعنی قریش چې د چا اولاد دی دغه نوم دی نضر بن کنانه. د نضر بن کنانه نوم چونه قریشو او دته به قریش ویل کېده. نضر بن کنانه د نبی علیه السلام داسې نیکه دی چې الله جل شانه د په زړه کې رحم ډیر زیات اچولو، سخا په د کې ډیره زیاته وه. د غریب او د فقیر او د مسکین غم به سره ډیر زیاتو. نو دی به په خپل علاقه، په خپل قوم، په خپل خاندان کې ګرځېده او د خلکو د حالت تفتیش به کو، تتبع به کو، تلاش به کو، د خلکو خیر خبر به اخسته. په کم ځای کې به چې ورته فقیر ښکاره شو، مسکین ښکاره شو، کونډه ښکاره شوله، رنډه ښکاره شوله، د هغوی سره به امداد کو، د هغوی حاجت به پوره کو. او بیا د نضر بن کنانه اولاد هغوی هم دا دستور جاری وساته. د حج په موسم کې به چې کوم مسافر د خوشه علاقو نه راغلی وو، د هغوی د حاجتونو به تتبع او تلاش او تفتیش کو، او کم ځای کې چې به ورته حاجتمند ښکاره کېده نو د هغه حاجت به پوره کو. چونکې نضر بن کنانه او د هغه اولاد هغه به د خلکو تفتیش کو، او د تفتیش ته په عربی ژبه کې تقریش وی. نو د دقه تقریش نه نوم د قریش واخیستل شو او د نضر بن کنانه د اولاد لقب وګرځیده. دریمه وجه چې کوم مورخینو حضراتو نقل کړی دا هغه ډیره زیاته واضحه او ډیره زیاته راجحه ده. او دا دریمه وجه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په واسطه سره مورخین او حضرات نقل کړي دا. مورخین حضرات لیکي چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په خوا کې تشریف فرمو. حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ هم ناستو. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه کو چې حضرت د قریشو ګمان دادی چې په قریشو کې ستاسو نه لوی عالم نشته، نو حضرت تاسو ما ته دا ووایه چې د قریشو ته د قریش ولی وی، وجه د تسمیه د قریشو څه ده؟ حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې لدابة تكون في البحر تكون اعظم دوابه. د قریش نوم چې قریش ګرځیدل دي دا د یو دابې د یو زناور د وجنه ګرځیدل دي. په سمندر کې یو دابه ده، یو زناور دی چې دا د ټولو زناورو نه غټ زناور دی، او د دغه زناور نوم دی قرش. دا دومره قوي زناور دی، دومره مضبوط زناور دی، دته الله جل شانه دومره قوت ورکړی دی چې دی همیشه په نورو زناورو باندې غالب وي. دی نور زناور خوري، په ده باندې څوک غالب کېدی نشي. دی همیشه په سمندر کې په نورو زناورو باندې غالب وي، دی مغلوب کېږي نه. دله مخې چې کم یو زناور راځي دی خوري، خو دی څوک نشي خوړی. بل طرف ته قریش دا په جزیرة العرب کې داسې یو قبیله ده
چې الله جل شانه د قریشو ته قوت هم ورکړی دی، طاقت هم ورکړی دی، شجاعت هم ورکړی دی او بهادری هم ورکړی ده. او د دې قوت او د طاقت او د شجاعت او د بهادری د وجنه قریش په جزیره العرب کې همیشه په نورو قبیلو باندې غالب وي، په د باندې څوک نشي غالب کېدی. نو په نورو باندې غالب کېدلو کې د قریشو مشابهت او مناسبت د قرش زناور سره دی. نو د دوی نوم هم قریش وګرځیده، د دوی لقب هم قریش وګرځیده. حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې حضرت دې باره کې کړه یو شعر یاد یا غره ته بیان کې. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو شعر د یو شاعر بیان ک چې وقریش هي التي تسكن البحر. قریش هغه زناور دی چې په سمندر کې اوسېږي. بها سمیت قریش قریشا، د دې زناور د وجنه د قریشو لقب قریش ګرځیدل دي. دا زناور ډیر قوي زناور دی، بهادر زناور دی او قریش ډیره قوي قبیله ده، بهادر قبیله ده. نو په دې بهادرۍ، په شجاعت او په قوت کې د دې قش زناور سره مناسبت او مشابهت ته د دوی لقب هم قریش وګرځیده. تأكل الغث والسمين ولا تتركن لذي الجناحين ريشا. دا قرش کب یو سیز هم نه پریدي، لاغر کمزوري سیز هم خوري او سور سیز هم خوري او د وزر والا د پاره یو وزر هم نه پریدي چې سوال مخه لازم هغه خوري. نو دا خو د قریشو وجه تسمیه وا چې قریشو ته قریش ولې ویل کیږي. بیا الله جل شانه په قریشو کې بنو هاشم ته فضیلت ورکړی دی. الله جل شانه د حدیث پرو سره په بنو هاشم کې په قریش کې د بنو هاشم انتخاب کړی دی. د بنو هاشم معنی دا د هاشم زامن. هاشم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام قرن کې دی. په اصل کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکه قصی د غشپک زامنو. په شپږو زامنو کې د ټول نه مشر زوی عبدالدارو. چې کله قصی وفات کېده نو مشری او منصبت ټول عبدالدار ته حواله کړ، خو د عبدالدار د دې منصبت قابل نو، د دې منصب قابل نو. دا غبل زوی او عبد مناف. هاشم دا د عبد مناف زوی دی. د عبد مناف هم شپږ زامنو، په هغه شپږو زامنو کې هاشم الله جل شانه ډیر با اثر شخصیت پیدا کړو. د خبره به ټول ورونو منله، د خپل ورونو راجمع کړل او ورونو ته ویلې چې دا عبدالدار او د چې کوم بچی دي دوی د منصب قابل نه دي، دا منصب دوی نه اخلو، دا خو ډیر لوی منصب دی د حرم شریف مشری. عبدالدار نه دا مشری اوغته، منصب اوغتو، هغوی انکار وکړو، خبره جنگ ته جوړه شوه. دواړو قبیلو د جنگ تیاری شروع کړې. په منځ کې صلح کوونکي کېناستل، صلح وکړله او د عبدالدار نه د اوبو ورکولو او بعضې نورې خبرې واخیستل شولې او هاشم ته حواله شوې. هاشم د خپل ذمہداري ډیره په احسن طریقې سره پوره کول شروع کړله. څومره حاجیان به چې د خوا او شاو علاقې نه حرم شریف ته راتلل، د هغوی دپاره به د خوراک سکاک انتظام هاشم کو، د اوبو انتظام به هم کو، د خوراک انتظام به هم کو. الله جل شانه هاشم ته سخا هم ډیره زیاته ورکړې وه او الله جل شانه ورته هوښیارتیا هم ډیره زیاته ورکړې وه. د عربو دارومدار په دغه وخت کې دا په تجارت باندې و. مختلفه تجارتي قافلې به د مکې مکرمې نه خوشه علاقو طرف ته تلې. د یخنۍ په موسم کې به تجارتي قافله دوی شام ته لیږله،
د ګرمۍ په موسم کې او د یخنۍ په موسم کې به یمن ته لیږله. په دغه وخت کې د روم بادشاه د هغه ډېره لویه غلبه وه او دغرنګې په حبشو کې د نجاشي باچایي وه. قیصر روم به هم د هاشم ډېر زیات قدر کو، ډېر زیات احترام کو. د حبشو بادشاه به هم ډېر زیات احترام کو، د خبره به منله. د روم بادشاه ته او دغرنګې د حبشو بادشاه دواړو ته خط ولیږه چې زما د علاقې او زما د ملک د مکې مکرمې نه چې کوم تجارتي قافلې درځي د هغه نه به تاسو ټیکس نه اخلئ. نو د دوی ټیکس ختم شو. بیا د عربو نه غیر چاپیره حالات ډېر زیات خراب وو. د لوټ مار میدان ګرم وو. ډاکې به کېدې، تجارتي قافلې به چا پرېښودې نه. تجارتي قافله به چې یو ځای نه بل ځای ته تلله 100 کسان به ورته ناست وو. د مکې مکرمې نه به چې کومې قافلې تلې خوشه علاقو ته د ډاکوانو به ډېره زیاته خطره وه. هاشم ته الله جل شانه ډېره زیاته هوښیارتیا ورکړې وه. د مختلفو قبایلو دوره وکړله. خوشه کې چې څومره قبیلې وي هرې قبیلې ته ځان له لاړه او هرې قبیلې سره یو معاهده وکړله چې د قریشو کومې تجارتي قافلې ستاسو په علاقو باندې تیریږي تاسو به هغې ته نقصان نه ورسوئ. د هغې په سلې کې به د قریشو دا تجارتي قافلې ستاسو د ضرورت څیزونه تاسو دررسئ. دا معاهده د هغې سره وشوله. نو هغه قبایلو ته به د قریشو د دې تجارتي قافلو د وجې نه د ضرورت سامان رسېده او د هغې په بدله کې د قریشو ټولې قبیلې الله جل شانه محفوظ کړئ. کو په یخنۍ کې به قبیله تله تجارتي او کو په ګرمۍ کې به تله، الله جل شانه محفوظ کړله. او دې انعام طرف ته الله جل شانه په قرآن پاک کې اشاره کړې ده، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. الله جل شانه د دوی د یخنۍ تجارتي قافله ده او که د ګرمۍ تجارتي قافله ده الله جل شانه محفوظ کړله د هاشم د دې حسن تدبیر د وجې نه. بیا د هاشم خپل نوم هاشم نه دی، د خپل نوم عمر دی. هاشم د لقب دی. هاشم د لقب څنګه ګرځېدلی دی؟ مورخین حضرات فرمایي چې هاشم ته الله جل شانه سخا ډېره زیاته ورکړې وه. د خو شانه غیر چاپېره به چې کم مسافر راتلل په هغې باندې به هم خوراک څښاک کو. خو یو ورځ او یو ځله په مکه مکرمه کې ډېر لوی قات راغی، د خوراک ډېر زیات کمی و. هاشم به په ښوروا کې روټۍ ماتوله او په اهل مکه به یې خوړله. دې روټۍ ماتولو ته په عربۍ ژبه کې حشم وی او روټۍ ماتونکي ته هاشم وی. چونکې هاشم به په ښوروا کې روټۍ ماتوله نو دې روټۍ ماتونکي یعنی هاشم شو. نو د دې وجې نه د لقب هاشم وګرځېده. بیا الله جل شانه هاشم ته د حسن تدبیر، د عقل، د هوښیارتیا او د سخا د دې ټولو اوصافو سره سره حسن و جمال هم د اعلی پایې ورکړو. ډېر ښایسته او ډېر حسین او ډېر جمیل او د ده په تندي کې به د نبوت نور ښکارېده. د نبي علیه السلام د نبوت هغه نور به د ده په تندي کې ښکارېده، ځکه چې نبي علیه السلام د ده نوسی دی او د نبی علیه السلام چې کوم ولادت شوی دی هغه د دوی په واسطې باندې شوی دی. نو د دوی په تندي کې به د نبی علیه السلام د نبوت هغه نور ښکارېده، چمک به وخه. د بني اسرائیلو چې څومره علما دي هغوی په تورات او په انجیل پوهېدل، د ده په تندي کې به ورته د نبي علیه السلام د نبوت هغه نور ښکارېده. نو کله مې هم چې دوی ولیده په سجده به ورته پرېوتل او د ده لاس به یې ښکلو. او د دغه نبوت د نور د وجې نه د عربو اکثرو قبایلو او د بني اسرائیلو اکثرو علماو به دوی د خپلو لوریانو د نکاح پیغام ورکو. چا به ورته زما لور سره نکاح وکړه، چا به ورته زما وکړه. او غرض د دوی دا
چې د نبوت هغه نور زموږ خاندان ته را منتقل شي. تر دې پورې چې د روم باچا هرقل یو ځل هاشم ته خط ولیږه چې ما ته ستا د جود او ستا د سخا خبر را رسېدلی دی چې ته ډېر زیات سخي او ډېر زیات شریف یې. زما لور ده چې د هغې د حسن او د جمال مقابله څوک نشي کولی. الله جل شانه هغې ته زبردست حسن او جمال ورکړی دی، هغه زه ستا په نکاح کې در کوم. ته صرف دلته راشه، زه به خپل لور ستا په نکاح کې در کړم. هاشم د دغه باچا د لور سره د نکاح کول نه انکار وکړو. د هاشم بنیادی غرض د روم د باچا بنیادی غرض دا چې د هاشم په تندي کې چې د نبوت کم نور دی چې هغه نور زما خاندان ته ملتقل شي. هاشم یو ځل په یو تجارتي قافله کې روانو، په لاره کې مدینه منوره راله، هلته ودرېده. په یو بازار کې په یو ښځه باندې نظر وغورځېده. هغه ښځې ته الله جل شانه حسن و جمال هم ډېر ورکړی او د هغې د مخ نه پته لګېده چې دا ډېره زیاته شریفه زنانه ده، ډېره زیاته هوښیاره زنانه ده. الله جل شانه دې زنانه ته ډېر لوی فهم او فراست ورکړی. د هغې نوم سلمه بنت عمر و. هاشم د دې زنانه باره کې تپوس وکړو چې د دې زنانه واده شوی دی او که نو. چا ورته وویل چې واده شوی دی او د هغه خاوند نه 2 بچي هم دي، خو هغه خاوند ورته طلاق ورکړی دی. دغه سلمه بنت عمر ته د نکاح پیغام ولیږه. سلمه بنت عمر ته هم پته وه چې هاشم یو ډېر زیات سخي، یو ډېر زیات هوښیار، یو ډېر زیات شریف خاندان سره تعلق لرونکی انسان دی. نو د هاشم د ډېر زیات شرافت د وجې نه، د ډېر زیات هوښیارتیا د وجې نه او د ډېر زیات سخا د وجې نه سلمه بنت عمر د نکاح دا پیغام قبول کو. د سلمه بنت عمر تعلق د بنو النجار سره. د نکاح پیغام قبول کو. د نکاح لپاره د یو دعوت انتظام هاشم وکړو. د قافلې چې څومره کسانو هغه هم پکې شریک شو او د خزرج قبیلې څه کسان هم په هغه خوراک کې شریک شو. خوراک وشو، نکاح وشوله. د نکاح نه وروستو هاشم یو څو ورځې په مدینه منوره کې قیام وکړو. یو څو ورځې د خپلې بیبي سره تېرې کړې او الله جل شانه هم د هغې نه عبدالمطلب سے پیدا ک. چې کله د عبدالمطلب سے پیدایش وشو نو په وړکوټوالي کې د په ویښتو کې یو ویښته نیم سپینو. د هغه سپین ویښته د وجې نه د ده نوم شیبه کېښودی شو، ځکه د شیبه معنی ده بوډاوالی یا د ویښتو سپینوالی. نو چونکې د ده په ویښتو کې یو ویښته نیم سپینو نو د ده نوم شیبه کېښودی شو. هاشم یو څو ورځې د خپل بیبي سره تېرې کړې. چې کله تجارتي قافله واپس کېده نو دی ورسره واپس را روان شو غزا طرف ته. چې کله غزا ته ورسېده نو هم هغه ځای کې د هاشم انتقال شو، هغه ځای کې دفن شو او د وفات کېدو په وخت کې د هاشم عمر د 25 کالو. نو گویا د 25 کاله په عمر کې د هاشم انتقال وشو او د هغې چې کومه بیبي ده او د هغې ورکوټې زوی عبدالمطلب صاحب هغه په مدینه منوره کې پاتې شو. عبدالمطلب صاحب د نبی علیه السلام نیکه محترم دی. ابتدایي پرورش د نبی علیه السلام دوی کړی دی. د عبدالمطلب خپل نوم شیبة الحمد او. د عبدالمطلب معنی ده د مطلب غلام. عبد په عربی ژبه کې غلام ته ویل کېږي. دته عبدالمطلب ولې وایي؟ بعض مورخین حضرات فرمایي چې مطلب دا د عبدالمطلب تره دی. عبدالمطلب صاحب یتیمو یا 2 کالو پورې خپل مور سره او هغې پرورش کو. مطلب خپل کور ته راوسته، د یتیمې په حالت کې د ده پرورش وکړو، د ده تربیت یې وکړو. په هغه زمانه کې به چې څوک د چا په تربیت کې پاتې شو نو هغه ته به نسبت کېده.
چونکې عبدالمطلب د خپل تر په تربیت کې پاتې شو، هغې پرورش کړو، نو ځکه خپل تر مطلب ته نسبت کیږي او عبدالمطلب ورته ویل کیږي. بعض مورخین حضرات فرمایي چې د نوم عبدالمطلب ځکه ګرځېدلی دی چې د دې شاته یو مستقل واقعه پرته ده. حافظ ابن جریر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې عبدالمطلب صاحب 7 یا 8 کالو پورې د خپل مور په پرورش کو. د بنو حارثه قبیلې یو کس مدینه منورې ته تلو، هلته یې څه ماشومان ولیدل چې هغې لوبې کولې، تیراندازي کوله. په هغې کې یو ماشوم و، د هغه نوم و شیبه. دې شیبه به چې کله غش وویشت او هغه به په نښه ولګېده، نو ده به په طور فخر ویلې چې زه شیبه د حاشم زوی یم، زه د بطحا د سردار زوی یم. ما چې دا واورېدل ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ نو ده راته ویل چې زه د حاشم زوی یم او د عبدمناف نوسی یم. دا مې واورېدل، مکې مکرمې ته واپس رالم. مطلب د کعبې شریفې په خوا کې ناست و. ما ورته وویل چې مدینې منورې ته تلم، یو عجیبه خبره مې واورېده. یو څو ماشومانو لوبې کولې، په هغې کې یو ماشوم و، د هغه شیبه نوم و، چې کله به یې غش وویشت او غش به په نښه ولګېده، نو هغه به ویل چې زه د حاشم زوی یم، زه د بطحا د سردار زوی یم. ما ته تپوس وکړو، نو ما ته یې وی چې زه د حاشم زوی یم او د عبدمناف نوسی یم، نو دا خو ستا وراره دی. مطلب صاحب چې دا خبره واورېده، هغه قسم وخوړو چې تر څو پورې مې خپل وراره واپس نه راوستی زه به کور ته نه ځم. دا سړی وي، ما ورته وی چې زما اوښه تیاره ولاړه ده، په هغې سور شه او لاړ شه خپل وراره واپس راوله. مطلب خپل وراره پسې مدینې منورې ته لاړه او ځان سره را روان که. کله چې دوی مکې مکرمې ته داخل شو، نو د شیبه کپړې ډېرې زیاتې ګنده وې، د خیرو نه ډکې وې، د دوړو نه ډکې وې، او د عبدالمطلب د مخ نه پته لګېده چې دا یو یتیم دی. دې ځان سره په سورلۍ باندې سور کړو، مکې مکرمې ته داخل شو. د مطلب نه خلکو تپوس وکړو دا ماشوم څوک دی. اوس مطلب صاحب چې کله دې ماشوم ته وکتل چې خیرنې جامې دي، د دوړو نه ډک دی، د مخ نه پته لګي چې دا یتیم دی، نو د شرم او د حیا د وجې نه داسې ونه وي چې دا زما وراره دی، بلکې خلکو ته ووایي چې دا زما غلام دی. چا به چې تپوس کو ماشوم څوک دی، ورته به وایي دا زما غلام دی. نو د هغې نه د شیبه نوم عبدالمطلب مقرر شو. بیا به د خلکو عبدالمطلب ویلي. اگر چې مکې مکرمې ته مطلب صاحب دی راوسته، نو بیا به ته ښه بهترین لباس واچو او بیا خلکو ته وویلې چې دا زما وراره دی. خو په شروع کې د ده نوم عبدالمطلب وګرځېده، نو تر اوسه پورې ورته خلک عبدالمطلب وایي. عبدالمطلب صاحب ته الله جل شانه ډېر لوی شان ورکړو او ډېر لوی حسن و جمال ورکړو. الله جل شانه په ده کې ډېر زیات صفات ایښودي وو. په عربو کې خصوصا په قریشو کې د ټول نه زیات حسین او جمیل انسان دی. الله جل شانه ته بدني قوت هم ډېر زیات ورکړو او صبر او تحمل ملکه ته هم الله جل شانه په وافر مقدار کې ورکړی وه. او د فتنې او د فساد او د جاهلیت په دغه دور کې مطلب صاحب عبدالمطلب صاحب داسې انسان و چې د فتنې نه، د فساد نه، د جنگ او د جګړو نه ځان لرې ساته. د قریشو په دغه زمانه کې سردار عبدالمطلب صاحب و. الله جل شانه به کې د سخا ماده هم په وافر مقدار کې اخودې وه. د خپل پلار هاشم نه هم په سخا کې نمبر وړو. د مهمان نوازۍ ماده پکې هم په وافر او په زیات مقدار کې موجود وه. انسانان خو انسانان، پرندې او مرغۍ به هم اولګې ته نه ورکولې. الله جل شانه پکې سخا ماده ډېره زیاته اچولې وه. او بل صفت په عبدالمطلب صاحب کې ده چې شراب یې په ځان باندې حرام کړي وو. په زمانه جاهلیت کې خو به خلکو شراب ښه په زړورتیا سره څکل. د اسلام په ابتدا کې شراب حلال وو، خو دوی شرابو ته نږدې نه دي ورغلي. بیا خصوصا د رمضان مبارک په میاشت کې به د رمضان مبارک ډېر زیات تعظیم کو. د رمضان مبارک میاشت کې به د خپل سخا دروازې کولو کړي. په فقراو، په مساکینو، په کونډو، په روندو به خوراک کو. او نبی علیه السلام
چې په ابتدایي دور کې غار حرا ته تشریف وړو هلته به خلوت اختیارو، نو دا طریقه هم په ابتدا کې عبدالمطلب صاحب روخ کې وه. د دې ابتدا عبدالمطلب صاحب کړې ده. عبدالمطلب صاحب به لاړو په غار حرا کې به خلوت اختیارو. د عبدالمطلب صاحب صفات ډیر زیات دي، د هغوی کارنامې هم ډیر زیات دي، واقعات هم هغوی سره تړل ډیر زیات دي. خو د عبدالمطلب صاحب په کارنامو کې د ټول نه عظیمه کارنامه هغه د زمزم کوی کنستل دي. د زمزم کوی چې الله جل شانه په هغې کې شفا ایښودې ده او ټول عالم د هغې نه سیراب کېږي. الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام دپاره د جبرائیل علیه السلام په واسطه چې کومې اوبه روغ کې وي، د زمزم د دې کوی نام و نشان ختم شوی و. الله جل شانه د عبدالمطلب صاحب په واسطه باندې د زمزم دا کوی بیا وکنسته او تر اوسه پورې ترنه خلک سیراب کېږي. د زمزم د کوی نام و نشان څنګه ختم شو؟ تیر شوو پروګرامونو کې ما تاسو ته د دې وضاحت کړی و چې بنو جرهم قبیله دا په یمن کې اوسېده. د اوبو د ناپید کېدو د وجې نه، د ختمېدو د وجې نه دوی مکې مکرمې ته رالل. حاجري بیبي سره ملاقات شو، هلته اوبه ولیدې، د هغې نه اجازت واخیستو. حاجري بیبي ورته اجازت ورکړه او دوی کعبې شریفې ته په خوا کې سکونت اختیار کړ. بیا اسماعیل علیه السلام غټ شو، په بنو جرهم قبیله کې نکاح وکړله. نو د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد پیدا کېده نو هغه ته به بنو اسماعیل ویلي. نو دوه قبیلې په دغه مکه مکرمه کې جوړې شولې، یو بنو اسماعیل او یو بنو جرهم. اسماعیل علیه السلام په 130 کاله عمر کې وفات شو او په حتیم کې د خپلې والدې محترمې حاجري بیبي سره دفن شو. وخت تېرېده، بنو اسماعیل تعداد هم زیاتېده، د بنو جرهم قبیلې تعداد هم زیاتېده. د وخت تېرېدو سره سره په دوی کې اختلافات او دشمنۍ پیدا کېدې. خبره دې ته ورسېده چې دوی په خپلو کې جنګونه شروع کړل، خپلو کې یو بل سره تنازعه شروع کړله. په دغه جنګونو کې، په دغه خصم کې، په دغه تنازعه کې بنو جرهم قبیله په بنو اسماعیل باندې غالب رااله. د بنو جرهم قبیلې د غالب کېدو د وجې نه بنو اسماعیل قبیله د حرم شریف نه خواوشا آباد شو. بنو جرهم قبیلې د غلبې د وجې نه په بنو اسماعیل باندې ډېر زیات ظلمونه شروع کړل او د دغه ظلمونو د وجې نه بنو اسماعیل د مکې مکرمې نه غیر چاپیره آباد شو. دوی خپل ظلمونه هم جاری ساتل او دوی کې یو بل غلط خصلت ده چې دوی به د کعبې شریفي او د بیت الله ډېره زیاته بې حرمتي کوله. د مکې مکرمې نه غیر چاپیره چې څومره قبایلو هغوی په خپلو کې راغونډ شو، په خپلو کې مشوره وکړله چې بنو جرهم قبیلې ډېر زیات ظلم شروع کړی دی، ډېر زیات زیاتې شروع کړی دی او د کعبې شریفې بې حرمتي شروع کړې ده. د دوی مقابله کول غواړي، د دوی د دې ظلم مخنیوي پکار دی. کله چې غیر چاپیره قبایل خپلو کې راجمع شو او د دې خلاف ودرېدل، نو بنو جرهم قبیلې د دوی مقابله ونه کړې شوله. مجبوراً بنو جرهم قبیله د مکې مکرمې نه وتښتېده. خو بنو جرهم دا کار وکړو چې کله د مکې مکرمې نه دوی تښتېدل، د کعبې شریفې چې څومره څیزونه هغې ټول په زمزم کې د زمزم په کوی کې دفن کړل او د زمزم کوی بالکل ځمکې سره اوار کړ. د زمزم د کوی نام و نشان بالکل ختم شو. بنو جرهم قبیله وتښتېده د مکې مکرمې نه. چې کله بنو اسماعیل رالل نو هغوی د زمزم کوی طرف ته توجه ونه کړله. په کار خو دا وه چې هغوی راغلو، چې هغوی تپوس کړی وی چې دلته د زمزم کوی و، د هغې نه مونږ اوبه څښلې، هغه څه شو، د هغې خو نام و نشان ختم شوی دی. هغوی دې خبرې طرف ته توجه ونه کړله. زمانه تېرېده، وخت تېرېده، د زمزم د کوی بالکل نام و نشان د خلکو د توجه نه ختم شو. چې کله عبدالمطلب صاحب د مکې مکرمې سردار شو، الله جل شانه دوی ته د مکې مکرمې سرداري ورکړله. نو الله جل شانه د دوی په لاس باندې د زمزم د کوی دوباره د کنستو اراده وفرمایله. د نبی علیه السلام نیکه محترم دی. الله جل شانه
د خلکو د فایدې دپاره د خلکو د سیراب کولو دپاره اراده وفرمایله چې د زمزم هغه کوی چې د هغې بالکل نام و نشان ختم شوی دی دا د عبدالمطلب صاحب په لاس باندې بیا راښکاره شي. اوس په عبدالمطلب صاحب باندې د الله جل شانه له طرف نه د خوبونو په ذریعې سره خبرداری شروع شو. حضرت عبدالمطلب صاحب په حتیم کې اودو فرمایي چې زه اودو ما او یو سړی ماله په خوب کې راغی ما ته وویل چې احفر بره وکنه. ما ورته وویل چې وما بره خو زه نه پېژنم بره څه ته ویل کېږي. سړی لاړه دویم ورځ بیا هغه ځای کې ودې ما خوب وینم یو سړی راغی ما ته وی احفر المزنونه مزنونه وکنه. ما ورته وویل چې ومل مزنونه زه خو مزنونه نه پېژنم مزنونه څه ته ویل کېږي. سړی لاړه په درېیم ورځ باندې بیا خوب وینم یو سړی راغی ما ته وویل چې احفر طیبه وکنه. ما ورته وویل چې وما طیبه څه شی زه خو طیبه نه پېژنم. په څلورم ځل باندې بیا په حتیم کې ودیما پروتیما خوب وینم یو سړی راغی او ما ته وی احفر زمزم وکنه. ما ورته وی چې وما زمزم څه ته ویل کېږي زه خو زمزم نه پېژنم. ما ته خو د زمزم پته نه لګي چې زمزم څه شی دی. نو هغه سړي ما ته په خوب کې جواب راکړ زه دا د زمزم وضاحت کوم. زمزم څه شی دی؟ لا تنزف ابدا ولا تزم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. د زمزم مکمل وضاحت دغه سړي عبدالمطلب صاحب ته په خوب کې وکړو. زمزم څه چې دی لا تنزف ابدا ولا تزم زمزم داسې کوی دی چې د هغې اوبه نه ماتیږي او نه کمیږي ختمیږي نه. د ابتدا نه د اسماعیل علیه السلام د دور نه کوی کنستلی شوی دی. عبدالمطلب صاحب بیا ښکاره کړی دی هغه وخت نه اوسه پورې الحمدلله د زمزم د کوی اوبو جاری دی ساری دی ټول خلک ته سیراب کیږي ختمیږي نه. نو نه کټ کیږي نه ختمیږي نه کمیږي. تسقي الحجيج الأعظم د حاجانو یو لوی جماعت سیراب کوي. د حاجیان زی حرم شریف ته په وافر مقدار کې الته اوبس کی ځان سره وروړي ختمیږي نه. نو دا خو دا زمزم وضاحت شو چې زمزم څه شی دی. عبدالمطلب صاحب تم پته ولګېده چې ما مخکې خوبونو کې چې هغه سړی راغی او ما ته وویل چې بره وکنه مزنونه وکله طیبه وکنه د دې درې واړو څیزونو نه مراد خو د زمزم اوبه وي. په دغه خوبونو کې چې د زمزم ته بره مزنونه او طیبه ویل شوي دي. طیبه پاک سیز ته ویل کېږي. د زمزم اوبه هم پاکې اوبه دي ښکلې اوبه دي مزیدارې اوبه دي نو ځکه ورته طیبه وویلی شو. طیبه پاک سیز ته ویل کېږي او بره دا داسې یو سیز ته ویل کېږي چې هغه هغې کې وسعت ډېر زیات وي وسیع سیز ته ویل کېږي. نو ظاهره ده د زمزم په اوبو کې الله جل شانه څه بلا وسعت اچولی دی. او د زمزم اوبو ته مزنونه وویلی شو. مزنونه هغه اوبو ته ویل کېږي چې هغه د بخل قابل وي. هغه سیز ته ویل کېږي چې په هغې باندې بخل کولی کېږي هغه د بخل قابل وي. نو بخل انسان په هغه سیز کې کوي چې هغه ډیر زیات نفیس وي او ډیر زیات عمده وي. په بیکار سیز کې انسان بخل نه کوي. بخل انسان په هغه سیز کې کوي چې په هغې کې صفاوال هم زیات وي په هغې کې نفاست هم زیات وي هغه سیز ډیر زیات قیمتي وي. نو د زمزم اوبه ته مزنونه وایي. دا د بخل قابل سیز دی ډیر نفیس سیز دی او په دې باندې به بخل مونږ د چا په حق کې کوو؟ د کافر په حق کې کوو. کافر ته نه ورکوو. کافر مونږ نه اوبه غواړي یعنی کافر د دې او کافر او منافق د دې اوبو لایق نه دی چې هغه ته ورکړي شي. بیا د زمزم وضاحت خو شو خو اوس د دې خبرې ضرورت و چې د زمزم دا کوی به زه کنم کم ځای کې. د دې لپاره څه نښه پکار ده د دې لپاره څه علامت پکار دی ځکه چې په هغې باندې خو بلا شی کلونه تیر شوي دي چې د زمزم اوبو چې کوم کوی دی هغه بالکل ځمکې سره اوار شوی دی د هغې لپاره څه علامت پکار دی.
نه هغه علامت هم په دې خوب کې ورته سړي بیان کړ چې وهي بین الفرث والدم عند نقرة الغراب الاعصم عند قرية النمل. د دې علامت مکمل وضاحت به ان شاء الله العزیز پر راتلونکي پروګرام کې زستا وړاندې پیش کومه. د پروګرام وخت اختتام ته رسیدلی دی، موږ ته نور وخت اجازت نه راکوي. خپل رور کفیل احمد حقانی ته اجازت ورکړئ. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.